الله الرحمن الرحیم. نن صاحبان فورم چې زه ټولو شرکاو ته خوش آمدید وایم او د صاحبان فورم باقاعده آغاز موږ تلاوت کلام پاک نه کو نو حافظ مینا الدین صاحب ته دعوت ورکوم چې د مختصر تلاوت کلام پاک وکړي. یغه نه بعد بیا په صاحبان فورم چې کوم شریک کسان دي به تعارف کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. اول د ټولو شرکاو تاسو سره تعارف کوم. حافظ مینا الدین صاحب نام د چې تعارف محتاج نه ده. د میډیا چې یو غټ نام ده، یو مشر ده. تقریبا موږ د پریس کلب، میډیا کلب او شور یونیانی تقریبا یغه هر وخت د سرپرست علی تقریبا 15-16 سال راسي ده مستقل په ایوي او دی باندې خامخا راځي. او زه په خپل باندې غلام اکبر د صاحبان فورم میزبان. غلام دستگیر صاحب چې کوم دا سوشل اکټیویسټ او ډیر ښه پوسټونه کوي، ډیر ښه په سوشل میډیا باندې اکټیو ده. دین علاوه ثناء الله صاحب چې کوم دا امیر صاحب دا باقاعده الیکټډ هغه د جمعیت ضلع انفارمیشن سیکرټری ده. او جناب صدر عبدالوحید صاحب چې کوم دا هغه سابق صوبایي سالار ده او مخکې هم ډېر په صوبې چې په جی ټي آی چې په دغه سرګرم رکن پاتې تللی ده. او د غټه خبره دا ده چې د خبره کوي نو په دلیل باندې کوي، د سره د خبرې دلیل بیا په هغه باندې د خپل اظهار خیال کوي. ملک وقار چې کوم د یو ښه سوشل میډیا اکټیویسټ ده او اوس د چې کوم د صاحبان کوم میډیا ګروپ ته هغه سیټي ایډمن ده. د موږ د صاحبان ټي وي او د صاحبان اخبار سیټي ایډمن ده او د په دغه باندې مکمل نظر ساتي. صاحبان کوم معاملات دي صاحبان ټي وي حواله سره یا صاحبان اخبار حواله سره نو هغه د موږ سره یغه ډیر زیات تعاون کوي. هغه سره آصف خان ناسته. آصف خان چې کوم ده هغه په سوشل میډیا باندې ډیر یو ښه نام ده، ډیر ښه پوسټونه کوي، ډیر ښه دلیل سره خبره کوي. ورسره چې کوم ده جاوید اقبال د پاکستان پیپل پارټي ضلعي ډیپټي سیکرټري اطلاعات ته او د هم په سوشل میډیا باندې ډیر زیات اکټیوي او ډیر ښه پوسټونه هم کوي او ډیر ښه د خپل پارټۍ په هغه په دلیل سره د هغې دفاع هم کوي. ورسره موږ سره طاهر رشید خان چې کوم ده هغه د موږ سوشل میډیا یو ډیر ښه اکټیویسټ ده او د سره سره د سریټ کوي یو سرګرم رکن هم اوس سره ټکوي چونکې دوره فعاله نه ده، خو د بیا هم سره ټکوي سره او په پی ټي آی چې یو ښه سوشل میډیا اکټیویسټ ده. د سره وسیم حقیار د موږ سیټي رپورټر ده. نن موږ د صاحبان فورم چې کوم یو ټاپک شاید کوشش بدای ان شاء الله په هر وخت موږ یو نوې ټاپک او د عوامي مسایلو سره ریلیټډ چې کوم ټاپک هغه باندې به خبرې کوو. نن موږ ټاپک دا ده چې د بیوټیفیکیشن فند چې کوم د سابق د پی ټي آی صوبایي حکومت یوه منصوبه وه، اول ډویژن سطح باندې ور نو ډویژنانو ته یې ورکړه. هر ډویژن چې یو ارب روپۍ په بیوټیفیکیشن فند ولګېدلی. هغې نه بعد دوم طریقه کار دا و چې بیا په ډسټرکټ هیډ کوارټر مطلب ضلع کوم صدر مقامونه دي هغې چې به دا لګېږي. لکۍ ته چې کله دا فنډ راغی 1 ارب روپۍ نو دغه چې سیاسي مداخلت شوري سه چوک وایي چې لکۍ ښار ته بیا ورکو، چوک وایي لکۍ ښار ته بیا نه ورکو، کلو ته بیا ورکو. نو هغه چې موږ خپل ممبران اسمبلی او صوبایي وزیر یا موږ نور چې کوم سیاسي کسان دي هغې باندې خپله باندې متفق نه سلل او چې ضلع انتظامیه ښه کردار په چا ادا نه کړ. دې له وجې نه هغه فنډ 1 ارب روپو نه راغی 70 کروڑ روپو ته. او دې نه علاوه چې کوم د هغه فنډ تقریبا داسې ګڼه چې بیوټیفیکیشن له شمارې نه ووته چې 15 لکه جای په جای باندې سره ورکړه 5 کروڑه 3 کروڑه. نو هغه له وجې نه هغه
چې کوم بیوټیفیکیشن مقصد او تقریبا ښکارېږي نه. بهرحال دې حوالې سره موږ دعوت ورکو صدر وایي چې دغه خبرې باندې خپل اظهار خیال وکړي او باقاعده دغه خبرې آغاز وکړي. جمعیت علماء اسلام سابق صوبایي سالار ده او یو ښه ورکر ده، د صوبایي رهنما ده، په ضلع مشر هم پاتې سلی ده. نو زه دته دعوت ورکوم چې د بیوټیفیکیشن فنډ په باره کې خپل اظهار خیال وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو نه مخکې خو زه د صاحبان فورم شکریا ادا کوم چې په عوامي مسایل داسې په انداز باندې اجاګر کوي او د معاشرې هغه لاندې طبقه میډل طبقه د په دې شمدو کوي چې په معاشرتي مسایلو باندې دوی خبره وکړي. او دوم نمبر باندې زه د عوامي نمایندګانو او حکومتي چې کومه اهلکار هغو په خدمت څه عرض کوم چې کوم فنډ راځي دا د عوامو د ټکسونو نه جمع شوه دا فنډ وي، باید چې دا بیوروکراسي چې کوم د فنډ په لارې چې رکاوټونه جوړوي دا د فنډ د لیټوالي او د معطلوالي او د لیټوالي چې کوم حربي استعمالوي. زه وایم حکومتي اهلکار چې کوم سیاسي نمایندګان وي، منسټران یا د ایم پی ګان وغیره چې کوم نمایندګان هغه د په دغه باندې نظر وساتي او بیوټیفیکیشن په حواله سره چې کوم فنډ لکه مروت ته راغلی ده باید چې دا اوس استعمال شوی وای او دغو عوامو له دغه فنډ نه څه فایده اخیستی وای یا چې خوند د دغه فنډ کتلی وای. خو زه افسوس کوم تر اوسه پورې موږ عوامي نمایندګانو یا موږ کوم د لکه مروت چې مشران ځان ته وایي هغې دغه په حوالې سره صحیح کاوش او کوشش نه ده کړی، ځکه تر اوسه پورې دغه ثمره دغو عوامو نه ده کتلی. نو زه د دغو ټولو خلکو په خدمت چې دا عرض کوم چې دا فنډ دی زر نظر په لکې سټي باندې یا سټي سره آس پاس چې کوم مسایل دي پخوا به منډار پیسې راتلې خو هغه به دغې دپاره کافي نه وي، نو شهري مسایل زیات سلي وي. زه د حکومت دغې خبرې باندې زه حکومت ډاډګیرنه کوم چې بیوټیفیکیشن فنډ یې منظور کړو، شهري مسایل به په دې سره کم سي او شهري مسایل به په دې سره تر ډېره حده پورې کم سي. لہذا په خدمت چې مو عرض دا ده چې زر نظر د بیوټیفیکیشن فنډ په دغه لکې سیټې باندې ولګېږي او عوامو دپاره دی دا فایدهمند ثابت سي. جزاکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خپل ورور د صحافت په میدان کې غلام اکبر میډیا کلب نه ډېر شکرګزار یم. دومره دا ده چې کوم د اوس موضوع ده بیوټیفیکیشن فنډ په باره چې ما د خپل اظهار ده چې موږ د کوم ضلع مشران دي هغه که موږ استاد محترم مولانا انور صاحب، ناظم صاحب، موجوده ایم صاحب نه دا درخواست ده چې په دې د فوري طور باندې لکه د معلومات ته وکړي چې دا فنډ څه کوم پله لاړی او فورا د دې باندې د غور فکر وکړي. د ضلع مشر ده ورسره د موږ کوم ایم پی ګان دي حاجي منور خان صاحب او موږ د خوږ ایم پی د جمعیت علماء اسلام انور حیات خان او ورسره د بل ایم پی چې کوم ده احسام خان دغه نه دا پرزور مطالبه ده چې دوی د ټول په دې باندې متفق سي او دا فنډ دی فورا په دې خپل ضلع چې ولګوي، ځکه چې په لکې چې د روډو ډېر لوی بدحال ده، خاص کر په لکې سټي چې نو د بیوټیفیکیشن فنډ دی فورا ولګي. موږ به دې ډېر شکرګزار وو. عوام دې ته ډېر لوی په هغه سره ناست دي، په تمنا سره ډېر خواهشه ده. نوره خو موږ داسې خاص هغه نشته ده، خو دا بجلۍ مسله ده، اوبو مسله ده، خو دغه فنډ چې زر تر زره لکه دو وصول. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې صاحبانو له طرفه غلام اکبر بھائی او د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دلته څوک راغلي دي او ډېر ښه زبردست پروګرام یې جوړ کړی ده دغه په باره چې بیوټیفیکیشن فنډ په باره کې. زه دا وایم چې دا ټول اختلافات نه د پی ټي آی او نه د جمعیت علماء اسلام نه د پیپل پارټۍ او نونوال په دغه د اختلاف نه ساتي. دا ضلع موږ خپله ضلع ده او د ټولو ضلع ده، دلته موږ پاتې کېږو چې موږ ضلع کښلي نو موږ به پکښلي او که موږ ضلع نه یې کښلي نو موږ به بد پیادېږي چې څومره خلک راځي وایي به دا څرنګه خلک دي ډول. نو زه خپلو ایم پي ګانو نه منور خان نه چې دا د موږ حلقې لیلا کې سټي ایم پي ده یغ نه ما دا ګزارش ته چې ته لږ کوشش وکړه دې په باره چې دا سټي تا په ودوجه چې ده نو ته دې لپاره کوشش وکړه د ټول که هغه هشام انعام الله خان د هغه چې نه وه، ناظم صاحب د انور حیات خان ده، دا ټول ته چې نه وه دې په باره چې او په مشترکه سره یوه فیصله وکړو چې د لکې به څرنګه پښلې کېږي. نو ما دا رایه ده او دا مې مشوره ده
زه ټول انشاءالله دا کوشش مې ده ټول ورکرانو نه ما دا مطالبه ده که هغه د جمعیت علما اسلام ول دي که هغه د پی ټي آی ول دي که هغه د پیپل ول دي که هغه قانون ول دي چې چوره پارټۍ ول دي هغه دې په دې چې کردار ادا کوي ښکلی کردار دی ادا کوي تنقید دی نه کوي بلکې ښکلي پوسټونه دی کوي دې په بارې چې دا مسله موږ حل سي او دا فنډ موږ په لکې ضلع ولګېږي او که ورسره دیات وي کومې مسلې چې دا ختم سي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې صاحبانو او چیف ایډیټر غلام اکبر ډیره شکریا ادا کوم چې د موږ ته دا پلیټفارم وایه که دا بیوټیفیکیشن فنډ لکۍ ته راغی خو لا پورې پته نه لګي چې څه څه چوک وایي شام وړی چوک څه وایي چوک څه وایي خو موږ دا وایو چې د بیوټیفیکیشن فنډ دی په لکۍ شفاف طریقې سره ولګېږي ځکه چې 4 ارب روپۍ بلدیات ته رالیا پته نه ولګېده لکۍ منجودړو غونده ښکاري ټوله سره موږ وایو چې دا فنډ رایسي شفاف طریقې سره په لکۍ ضلع ولګېږي چې چیرته ولګېږي خو چې مشترکه ټول مشران که جمعیت ده که پیپل ده که پی ټي آی وال دي چې ټول یو ځای کښېني او یو متفقه فیصله وکړي چې لکۍ ترقي پاره به چوپ وو او دا فنډ به چیرته لګو او منصوبې خپله مشترکه باندې ماغه کړي او دا اول بیګوخیل روډ نور روډو حال وګوره رګیو حال وګوره پسمانده ترین نن سبا لکۍ ضلع کې پکې چې په ټاپ ته نو موږ دا درخواست ټولو نمایندو ته چې باقي توبه وکړو دا چې چوره مو وخوړې دا مو وخوړې د بیوټیفیکیشن فنډ شفاف طریقې سره په لکۍ ضلع ولګو چې خلک دوا ترته وکړي. چې کوم چیف ایډیټر د غلام اکبر خان ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته دلته کوم پروګرام جوړ کړی دا د بیوټیفیکیشن فنډ باره چې نن دلته پروګرام ده موږ چې چور ایم پی ګان دي او که جمعیت علما اسلام نه دي او که منسټر د هشام خان ده او چې موږ کوم ایم ان ای صاحب ده موږ دونه دا خواست کوو چې کوم بیوټیفیکیشن فنډ د دې ضلع دپاره منظور سوی ده چې کوم فنډ منظور سوی په شفاف طریقې سره په دې ضلع چې استعمال سي حالانکې د فنډ خو موږ چې وایي ضلع پرې چې موږ کوم سیټي حالات دي د لکۍ ضلع دي او په لکۍ ضلع چې کوم د خپل روډونه نشته بلکې په دې چې نه کوم ګلیګانې دي د لکۍ ضلع ټولې ګلیګانې خرابې دي چې کوم دا لکۍ بیوټیفیکیشن فنډ دا چې چوره په شفاف طریقې سره هغه سي بل موږ خپل ایم پی منور خان نه خواست کوو چې دا هلته په هغه چې په اسمبلی چې د خپلې ضلع د حقوقو دپاره حواس سیږوي موږ دې لپاره دی نه د منتخب کړی چې بس دی هلته لاړ سي 15 کاله تیر کړي دا به د اسمبلی نه چر وصولوي او که دی په منو یې موږ چې دی په اپوزیشن چې ده خو نه دی به د هلته هغه خپلې ضلع به حواس سیږوي بل موږ شکر الحمدلله موږ د هشام خان هادي که پی ټي آی نه موږ د ډېره شکریا ده موږ دا هشام خان نه یو خواست کوو چې دا د په لکۍ چې کوم سیټي هسپتال په دغه باندې لږ رقم وکړي دغه ته د سهولیات ورکړي بلکې په لکۍ ضلع چې چور هسپتالونه دي ها په کلو چې دي ها که چېرته په پیزو چې لا پته جوړ چې چېرته دي دغه دپاره د پوره اقدامات وکړي او زه یو چې موږ کوم بیګوخیلو روډ ده په دغه باندې اوس چې کوم فنډ دته منظور سره وایي حالانکې سرکار په کاته چې چینج فغی دغه روډ خو د موږ چې که اوس راشي که چې چوک لاړ دي د موږ چې چور لکۍ صافیان دي له دغو نه خواست کوو چې دا هلته راشي او په دغې په باره چې خبر چې دا په مټ کې د 2 انچ کړی ده بلکې چې چوره دته هغه لیکلی ده حکومت چې ته د 2 انچ کړی ده بلکې کار یې کم کړی ده او هغه چې د ډانګې دپاره 30 लाख روپۍ دي یا په شاپخیلو په منځ چې ده هغه ډانګه په هغې طریقې سره نه جوړې څرنګې په حکومت چې ده بلکې اوس بله پرون باران پسې هغه ډانګه یې ټوله وړې ده موږ د ایم پی ای نه او د ایم ان ای دغو ټولو نه دا خواست کوو چې بیوټیفیکیشن چې چوره فنډ دا په شفاف طریقې سره استعمال کړي ډېره مهرباني ډېر شکریه زه د میډیا سنټر صاحبان میډیا سنټر او د میډیا کلب ګروپ ډېر شکرګزار یم چې پاکستان پیپلز پارټۍ ته دا ټیم ورکړه نمایندګي راکړه چې موږ په لکۍ مسایل حوالې سره د پاکستان پیپلز پارټۍ خپل موقف بیان کړو او چې کوم پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم مینیفیسټو ده عوامو حوالې سره هلته موږ خلکو ته وشو چې یاره موږ چې هغه ده دې په د میډیا کلب ډېر شکرګزار یم چونکې نن موږ بحث په میډیا په بیوټیفیکیشن فنډ حوالې سره ده نو بیوټیفیکیشن فنډ خو دا ده چې بیوټیفیکیشن فنډ دی چې شی دا چیز کریډټ ورکم چې کوم موږ سابقه چیف سیکرټري و اعظم خان صاحب دا بیسیکلی هغه ویژن و چې بیوټیفیکیشن فنډ چې به چې یو کس یو علاقې ته ګډېږي چې هغه یو ښکلی جګ
خلکو ته پته لګي چې یاره دا مروت لکي مروت یا ټانک یا ډي خان دا چور رکښلی ده. نو فست دا د اعظم خان صاحب یو کاوش و چې ما خپل سیکرټري پاته سره د ټوریزم ډپارټمنټ چې 3 سال ما خپل سیکرټري و. نو هغه یو دا ویژن و. نو هغه بل دا فنډونه ډویژن ته ورکړل. ډویژن نه بعد دومې مرحلې چې ډسټرک وایز بل نو د ډسټرک وایز 7 ضلعې وې. شومې قسمه چې لکه ما ته کوم بیوټیفیکیشن فنډ راغی نو مختلف سیاسي پارټیانو یا مختلف چې کوم سماجي ورکران دي هغه لو تو مې چې هغه فنډ چې کوم 1 ارب نه 70 کروڑ ته راغی. 70 کروڑ ته راغی. چا ویل دلته به لګي چا ویل نه به لګي. بهر کې چېرته چې ولګي که کلو چې لګي که دیهاتو چې لګي که سیټي چې لګي. اول خو دا وایي چې دا د موږ ډسټرک ګورنمنټ او د ډسټرک اډمنسټریشن دا نااهلي ده د موږ د عوامي نمایندګانو دا نااهلي ده چې 5-6 مهینونه بیوټیفیکیشن فنډ پروت ته ادوله لګولی نه ده. بل دومره خبر موږ پره د عوامي نمایندو پره دا هم ډېر شرم خبره ده چې لکه یو هغه واحد ډسټرک ته چې هغه نه فوټپاتس ته هغه نه پبلک ټوایلټس ته ځکه چې لکه ډېر آبادي په دیهاتو باندې منحصره ده. دلته موږ خویندې میندې مختلف علاقو نه د زنانه راځي. دلته واشروم نشته دي. که یو زنانه ته د واشروم فیسیلیټي اویلیبل نه یا بچې ته ځي یا بچا کور ته ځي څه شی به کوي. دې نه علاوه لکه یو داسې ضلع ده چې هغه ته فوټپات نشته ده. نو چې کوم بیوټیفیکیشن فنډ چې کوم مین مقصد ده پکار ده چې هغه استعمال سي او چې کوم اوسه پوهېږي د ډسټرک ګورنمنټ ناظمین انکلوډینګ ډسټرک ناظم انکلوډینګ ډپټي کمشنر یا دې نه علاوه چې نور کوم ادارې دي هغو نااهلي چې کومه ده د خپل نااهلي په دې صورت چې ختمه کړي چې یا د راولي بیوټیفیکیشن فنډ دی پراپر طریقې سره استعمال کړي. خاص کر لکه ضلع ته 22 کروڑ دی یا 21 کروڑ چې کوم موټر ولګوي راؤنډ اباؤټ سراؤنډنګ چې دا څومره پیسې دي پکار چې دا صحیح طریقې سره ولګوي. او دې حوالې سره به د څنګه د میډیا کلب صاحبان میډیا کلب چې کوم دا کاوش شروع کړی ده دا موږ خلکو ته دا وایو چې نن موږ ټول مختلف پارټیان او خلک دلته ناست یو هغه چې خاص کر جمعیت علماء اسلام موږ کوم کرنٹ ګورنمنټ چې ټریجري بینچز باندې ناست پی ټی آی ګورنمنټ یا سوشل ورکرز دی ملک وقار دغه نو داسې ډاکټر سرفراز خان دغه یا نو چې کوم کسان دي دوی ته پکار ده چې موږ د خپل لکي مسایل حوالې سره لکي ډیولپمنټ حوالې سره موږ ټول په یو پیج باندې یو خپل سیاسي اختلافات بالاتر هوکر چې لکي حوالې سره موږ خبره کوو لکي چې بیوټیفیکیشن فنډ استعمال نسه دا د پیپلز پارټۍ ناکامي ده د جمعیت علماء اسلام ناکامي ده د پی ټی آی ناکامي ده د نون لیگ ناکامي ده د هر چا ناکامي ده ما د لکي مشرانو ناکامي ده ما د سوشل اکټیویسټو ناکامي ده او ما د ډسټرک اډمنسټریشن ناکامي ده. نو موږ ته دا پکار ده چې موږ داسې یو فورم جوړ کړو د فورم نه چې موږ باقاعده ډي سی صاحب سره دې باندې ملاو سو چې ډي سی صاحب آیا دا فنډ اوسه پورې ولې استعمال نسه دا ادارو ناکامي ده یا تا نااهلي ده یا دا خلک ولې موږ باندې خلک داسې ایکسپریمنټ کوي. نو پاکستان پیپلز پارټۍ به دې پر همیشه تیار وي تاسو سره چې لکي ډسټرک حوالې سره چې خبره کېږي انشاءالله پاکستان پیپلز پارټۍ مینیفیسټو دا د روټي کپڑا اور مکان خلکو ته ریلیف ورکول دي مختار حکومت چې ریلیف ورکړي دي دی ویری به چې انشاءالله د لکي مت عوام حوالې سره چې خبرې پاکستان پیپلز پارټۍ به د لکي عوام د حقوق پر انشاءالله سر په سر یو ادین به انشاءالله سټرګل کوو. موږ دا وایو چې بیوټیفیکیشن فنډ باندې دی پراپر هغه اوسي چې چېرته لګوي خو چې کم از کم پیسې لګي الیپس نسي ځکه چې الریډي موږ 30 کروڑ روپۍ لاړې که دا نور ټایم تېر نو دا به نور الیپس. زه صاحبان اخبار او غلام اکبر او د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې یو داسې مسلې باندې موږ رالو او موږ کېناستلو چې دلته ټولې مکاتب فکر خلک ناست دي مختلف پارټیو ول کسان ناست یو او نن موږ لکي پاره لګیا یو چې لکي پاره موږ داسې چې کار وکړو چې د بیوټیفیکیشن فنډ کوم راغلی او چې صحیح طریقې باندې استعمال سي او صحیح طریقې باندې یوټیلایز سي. د به لشکوټي 2 کاله شاته ته لاړ سو دا 2017-18 چې کله پی ټی آی وال مخشینای حکومت و هلته دا فنډ ډویژن سطح باندې تللی ولل نو ډویژن سطح باندې خو اول موږ دا ناکامي ده چې هغه چې خوشقسمتي مو دا وله چې بنو ډویژن ته دا فنډ سلایو موږ لوکل چې کوم مشران دي خو دا ناکامي ده چې هغو بنو ډویژن نه لکي بنو ډویژن حصه ده نو هغه پته نه وکړه چې موږ ته چوره فنډ راکو چوره فنډ نه کرا په کار خو دا وایي چې هغه نه موږ ټیک ټاک یو خپل شی راخیستی وللی. دوم چې کوم دوم فیز راغی نو هغه فیز چې دا فنډ ډسټرکس ته لاړی نو هغه چې لکي وال 1 ارب روپۍ راغی نو چې کوم نوټیفیکیشن سلای دا پی این ډي ګایډلاین مطابق او پی این ډي ډپارټمنټ نه هغه چې کلیر کټ لیکلی دي چې دا کوم دا به اربن کلسټر کې استعمالیږي یعنی شهري علاقو چې به دا فنډ یوټیلایز کېږي دی چې به فوټپات جوړېږي دی چې به پیډسټرین جوړېږي دی چې به ویټینګ شیډ جوړېږي دی چې به پبلک ټایلټ جوړېږي چې دا کوم دلته راځي اډې باندې ناستي یا ویټینګ کوي چیرې بهر راځي نو هغو لپاره دا شیان به په جوړېږي پبلک پارک به جوړېږي
کلیر کټ نوټیفیکیشن سلای د ایغه چې دا کلیر کټ نامنکلیچر ورکړای دا کلیر کټ دا شیان په چې منشن کړی دي چې دا به په دغه شیانو استعمالیږي ایغه باندې موږ انفارچونیټلی چې اتفاق مستند کې جتانی پښوریس للا یو موږ والمشر لاړای د نه غرا وړو سی ایم ډایریکټیوز راوړه سی ایم ډایریکټیوز چې خپل کلی منشن کړل حالانکه په کار دا وی چې دا چلور چې کوم دی شپږ ویلیج نیبرهوډ کونسل چلور لکی مروت وال لکی سټي وال او دوه چې کوم دی نورنګ وال دا چې الته استعمال سلای وای دا فند خیر ایغه باندې هم موږ چې اعتراض نستا 1 ارب روپۍ دی چې شیر ته ولګیږي کاغه نورنګ چې ولګیږي کاغه لکی چې ولګیږي کاغه غزنی خیل چې ولګیږي کاغه پیزو چې ولګیږي دا ټول ورونه یو موږ په دې باندې اختغه نستره خو چې اوس داسې سره یو جاسلی ولله جون 1300 هیڅ پته نه ولګېدله یوه ډایرکټیو راشي بله ډایرکټیو راشي نو موږ ته پکار دی چې دې ته یو لایحه عمل جوړ کړو سره اول پی ټي آی ول ملګري سره په چینی سره په اتفاق سي پی ټي آی ول کسان مشران کل دل والا او داسې یوه مظاهره وکړي او لاړ سي مختلف پارټیو وال سره چینی چې یاره دا یو دې پاره داسې میکانیزم مو جوړ کړی چې موږ زر نه زر هغه کړلی په یو بل مو سټې نه واخیستلی ځکه چې سټې سره هم موږ ته نقصان دا هر چیز سره موږ ته نقصان دا 70 کروڑ ته روپۍ راغللې او چې کوم نن سبا پی انډي ګایډلاینز دی هغه مطابق چې چوره پورې تا 75% کوم چې تا ته فنډ میلاو سلای ریلیز سلای تا هغه نه استعمال کړای تا ته به نوره فنډ نه راځي 75% چې شاید له هغو څخه پورې روپۍ نه د استعمال اصلې نو هغه موږ ته نوره کیس چرانګه راکوي نو کېدای شي بل کال چې حکومت ووایي چې زه دا پیسې نورې نه درکوم تا استعمال نه کړلې نو دا یې موږ نه اهلي ده د ټولو پارټیو نه اهلي ده نو زه دا خواست کوم چې اول د پی ټي آی ول مشران په دې باندې یوسي او شام خان موږ مشر دا نور چې کوم قسمه پی ټي آی ول کسان دی موږ مشران دي دو د کل دل سره دا غو کی چې خپل اول خو پکار دا وی چې کوم نوټیفیکیشن وی غرو مطابق لګیدلې وی رو مطابق نه لګیږي بیا هم چې کوم د نور کولو ته ورکړي دی هغه موږ ورونه دي الته ضرورت ده هرجی چې مسلې است دي نو الته دی ولګیږي دو د خپل منصوبه بندي وته کی دو د خپل نور پارټیو ول راولي یو مثال دی جوړ کی ځکه چې دلته یو عمران خان راغلی و 2013 الیکشن چې نو اقدا ویلی ولل چې میں ہر کسی کو اپنا حصہ دوں گا هر لکه ټول سره کوم مشوره کوم نو دلته یو دا یو مثال پکار دا چې دو جی یو آی وال جان سره چې نه پیپلز پارټي وال جان سره چې نه اے ان پی وال جان سره چې نه جماعت اسلامي وال جان سره چې نه او نورو پارټي وال جان سره چې نه او دا یو داسې لار جوړه کی چې دا فند پروغه او په شفافي طریقې سره استعمال سی شکریہ یو ټولو ملګرو ټولو شکریہ تازہ ترین خبروں اور رات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا پیج صاحبان ٹی وی لائک کیجیے اور شیئر کیجیے